دا غي نه بعد د دې هم د دې کافر سره یو شان. مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې د دوی اعتراض غلط دی. د هغې وجه دا ده چې د اسلام مزاج او منشا دا ده چې دلته فیصلې د عبادتونو په کثرت باندې نه کېږي. دلته فیصلې د قیامت په ورځ باندې با اعمال شمارلې کېږي نه. الکه دومره ډېرې عمرې کړي دي، الکه دومره ډېر حجونه کړي دي، الکه دومره ډېر منځونه کړي دي، دومره ډېرې روزې نیولې دي. بلکې د قیامت په ورځ باندې چې کومه فیصله کېږي هغه فیصله به د تللو په شکل کې عمل به تللی کېږي چې د ده په دې عمل کې اخلاص څومره دی د هغې په بنیاد باندې به دله اجر ورکړی کېږي. نو انما الاعمال بالنیات، د عملونو دارومدار دا د نیتونو سره تړلی دی. ستا نیت د الله رب العزت ګوري چې ستا نیت څنګه دی. نو دلته دا فیصله چې کومه د کافر په باره کې او د مسلمان په باره کې تکې نو د دې تعلق د نیت سره دی. دې کافر دا نیت کړی دی چې تر څو پورې زه ژوندی یم نو زه به د الله نافرماني کوم او د الله سره به شرک کوم. د دا نیت کړی نو دته اوس دلته 13 کاله عمر میلاو شوی، خو که چېرې دته 1000 کاله عمر هم میلاو شوی وي نو ته به د الله نافرماني کول او د الله سره به شریک جوړو. او دې مسلمان د نیت کړی دی چې زه مسلمان یم او ما کلمه توحید ویلې ده، کلمه طیبه مې ویلې ده، کلمه د شهادت مې ویله لا اله الا الله محمد رسول الله. د نیت کړی دی چې تر څو پورې زه ژوندی یم زه به د الله رب العزت په اوامرو باندې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په طریقو خپله زندگی تیرو تر څو پورې چې ژوندی یم. که دا زندگی د تا 100 کاله میلاو شوه، که 13 کاله میلاو شوه او که 100,000 کاله ورته میلاو شو، خو دې مسلمان دا نیت کړی. نو مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې بھائی دلته دا خبره د نیت ده چې د نیت څونه خالص. نو مسلمان به فارغېږي نه. فراغت د مسلمان هله دی چې کله د د وجود نه ساه ووته دا مسلمان دی او دا چې څومره زندگی ده هغه د خپل نصیب دی چې د الله رب العزت د طرف نه د لپاره فیصله د 80 کالو شوې ده، د 15 شوې ده، د 70 شوې ده، اصل د پاسه هر څونه چې ده. یو زنانه ده په دې فیسبوک باندې ښایي د هغې 200 کاله عمر دی، تشه ډانچه ده، الله وله زندگی لیکلې ده. اوس دا مسلمان دې ذمه نه فارغېږي، دې به تر هغه وخته پورې په یره کې، دې به تر هغه وخته پورې الله رضا کوي تر څو پورې چې د په دې ججورو کې سایي.